سلامونه، احترامات قدرمنو اوریدونکو کتونکو، خدای دې وکړي راته خوشحاله وئ، صحتمند وئ. زموږ د هغه نېشنلزم یا قوم پرستي په نوم باندې چې موږ اوله برخه کړې وه د قدرمن مسرور صاحب سره، هغه مو دلته د قام او د قامي مبارزې په نوم باندې راواړوله، ولې چې موږ غلط شوي وو. نېشنلزم ته، قوم پرستي ته، ملت پالنه سم ټکی دی او دغه ټکی ماته ملګري ویلي وو چې سم دی. نو سایي کمال خان دا ټکی کارولی و. البته دلته ما د موسی خیل صاحب په غوښتنه باندې قام او قامي مبارزه دوهمه برخه جغرافیه، دا ما لیکلې نه ده، زه به اوس ولیکمه، اصلاح به کړمه. پروګرام در سره شریک هم کړئ ملګرو. نو راځو خپلې موضوع ته. قدرمن مسرور موسی خیل صاحب، ستړی مه شئ، خدای دې راوله چې وخت راکړئ، ډېره مننه. مننه، آباد اوسې شهریار صاحب، ستا او ټولو کتونکو ته او ملګرو ټولو افغانانو ورونو ته د زړه له تله سلامونه او نیکې هیلې. مننه. قدرمن موسی خیل صاحب، هغه ورځ هم زموږ اول برخه وه، نن یې د جغرافیې باندې خبره کوو. جغرافیه پخوا وختونو کې لکه د رومن امپایر چې و، په هغه وختونو کې پوپ یا مولا او د هغه وخت پاچا سره یو ځای شول، نو ډېر هیوادونه یا ډېر قومونه یې په یو ځای وساتل، خو د عیسایت د چتر لاندې. بیا دغه پوپ یا مولا د عیسایانو او پاچا دوی خلک شکول، ډېر یې وشکول، ویې ځورول، خو د دوی دغه ګټې شریکې وي، یعنې د خلکو د ولسونو نه یې د غلا کولو دغه چل، دغه ترتیب یو، لکه پاکستان کې چې مولا او فوجي، عین دغه چل اروپا هغه وختونو کې و، رومن امپایرز کې. نو بیا دغه خلک ستړي شول او بله مشکله خبره دا راغله چې د پاچا او د مولا یا د عیسائی مولا د ګټې کړنې یا د خلکو د شکونې ترتیب یا لاره یې یوه وه، اما د ګټې په ویش باندې د دوی جنجال و. دې جنجال ورو ورو دوی سره بیلول او په خلکو کې ویښتیا راتله، ویښ شول. بیا 14مه صدۍ راځي، د دوی دغه اتفاق مات شو، بیا دغه خلک قوم پرستۍ ته راځي، قومونه بیل شول، دلته پروټیسټنټ د دوی نه بیل شول، هغه یو اصلاحي شکل راغی، یو اصلاحي تحریک غوندې جوړ شو، هغو اصلاح کوله، خو قومونه بیل شو. دې قومونو په خپل منځ کې نفرت جوړ کړو، جنګونه یې وکړل، یورپ په توره تیاره کې ولوېدو. د دې نه بیا قوم پرستۍ شکل واخیسته. دا قوم پرستي بیا موږ ته راځي. دې خلکو بیا ایشیا ته مخه کړه، زما او ستا ځمکې یې ونیولې، کالونۍ یې جوړې کړې. نو دلته ستاسو په نظر ځوانانو ته څنګه تشریح کوئ؟ ګټه یې څنګه دي؟ په کوم ځای کې ځوانان باید څاک واوسي؟ دا جغرافیه څه شی دی؟ بل مننه ډېره. داسې دی چې جغرافیه د نېشنلزم یا قامیت په ډېرو ځایو کې داسې دی چې عالمانو کله جغرافیه اولنۍ کړي، بیا یې ژبه دومه کړي، بیا یې ژبه اولنۍ کړي، جغرافیه یې دومه کړي. خو بهرحال نن پر جغرافیه غږاږو. جغرافیه به په ساده الفاظو داسې بیان کړو چې جغرافیه مقصد، خاوره، وطن او یا ټاټوبی. په دې جغرافیه کې دا داسې دی لکه په فلسفه کې چې د فلسفې په علم کې، د فلسفې په اصطلاحي معنا کې د هغه پر درو شانو باندې فلسفه راګرځي.
کائنات، انسان او ټولنه. مهم. دا رنګه د کامیت یا د نشنلیزم یا د کام په بنیادی عنصرو کې چې دی هغه جغرافیه ده. جغرافیه په دې ده چې هم پر دغه جغرافیه باندې یو انسان پیدایشت کوي، لویشت کوي، بیا ګرځي، بیا پر دغه جغرافیه باندې دی ژوند کوي. نو د دې جغرافیې پر انساني او انساني نفسیاتو او وجودي یعنی د انسان پر دماغ او د انسان پر وجود باندې ډیر ژور اثر کوي. جغرافیه یو قسم د نشنلیزم یا د کام بنیاد هم ورته ویلای شي. ځکه بنیاد ورته ویل کېږي چې د کام فکری او د کام ټولنیز او د کام سماجی یا معاشرتي روزنه چې دا هغه له دغه جغرافیې کار شي. د جغرافیې مقصد دا دی چې دا مثال له جیولوژي څخه وتلی توری مقصد دا چې خاوره، ځمکه یا وطن، هغه خاوره چې پر هغه باندې یو اوسیدونکي یو څنګه ژوند کوي، د دې جغرافیې جوړښت څنګه کوي، د دې جغرافیې هغه کوي څنګه. بیا د جغرافیې په مقصد کې راځي یو دا چې د جغرافیې تاریخ به څومره وي، بیا د جغرافیې جوړښت څنګه وي، بیا د جغرافیې پیدایشت یا وسایل څه وي. د وطن په حواله باندې دا دی چې وطن هغه خاوره ته ویل کېږي چې د انساني تاریخ را په دې خوا ته پکښې آباد یې، چې کله انساني وجود د تاریخ پیدا کېږي، د ټولو انسانانو د تاریخ وجود پیدا کېږي، ته د دې جغرافیې خاوند دی، د دې خاورې اوسېدونکی، نو دا جغرافیه د دې کام ګڼل کېږي. او پر دې جغرافیه ته آباد یې له نیکهګونو له معلوم تاریخه، له نیکهګونو، له اورجد او له پرجد، له جدي پشتي څخه له معلوم تاریخه چې ته پر کومه جغرافیه باندې پیدا سوی، لوی سوی، ګرځې، دا د دې کام جغرافیه ګڼل کېږي. خو په دې کې یو شرط راځي دا چې ډیری خلک داسې وي چې پر یو جغرافیه له جدي پشتي څخه راوځي، خو هغه د جغرافیه نه وي. وجه یې څه وي؟ د هغه وجه دا وي چې دی د دې جغرافیې یا د دې خاورې یا د وطن چې دی د حق ملکیت او د حق حاکمیت دا نه لري. مقصد هغه جغرافیه د هغه کام ګڼل کېږي چې د هغه د ملکیت دعوا او د حاکمیت واک هم له ده سره وي. دا د دې کام جغرافیه ده. بیا د جغرافیې ځکه ده چې په دې جغرافیه کې یعنی بنیاد یې ګرځي. بنیاد د نشنلیزم جغرافیه په دې ګرځي چې په دې جغرافیه کې یو کام لویشت کوي. دا کام خپل فکری عنعنات، خپل تصورات، خپل مشاهدې، خپل عقلیات یو له بل سره شریکوي. نو د دې دپاره مځکه یا پر مځکه اوسېدا چې دا لازمي ده. نو جغرافیه په دې اړینه ده. بیا راځي په دې کې چې فرض که جغرافیه به څنګه جغرافیه وي. د جغرافیه خو داسې دی چې د ځینو خلکو په دنیا کې داسې وطنونه دي چې هغه د اوبو وطنونه دي، جزیرې وي، پر اوبو باندې یو وچه مځکه وي، دا د جغرافیه وي. نو دوی وایي چې جغرافیه خو یو ښکاره خبره ده چې مثال یو غرنیز جغرافیه ده، لکه شهریار صاحب زما او ستا د قبایلو یا د هغه د پښتنو افغانانو وطنونه چې دي چې دا د غرو وطنونه دي. بیا دوم چې دی په دې کې مثال د هوارې وطنونه دي. د موسم په لحاظ باندې د ځینو وطنونه ګرمایش لري، ځینو وطنونه ساړه وي. دریم راځي په دې کې چې مثال یوه کروندګر جغرافیه وي، یوه مثال ډاګونه جغرافیه وي، کرونده نه پکې کاږي، کښت نه پکې کاږي، هغه نه پکې کاږي. د دې جغرافیې چې کله په ده کې مثال غرنۍ جغرافیه ده، که کله ته غرنۍ جغرافیې ته لاړ سې، ته دا یو ځای دا فکر درته راسي چې دغه جغرافیه یا دا وطن آیا د کومو خلکو دی. که چیرې د هغې جغرافیې د اوسېدونکو په ژبه کې د دغې موجوده جغرافیې فکري عنعنات موجودیت لرلی، نو ته دا ویلی سې چې دا جغرافیه د دې خلکو ده. د مثال په توګه که د غرو رغو جغرافیې له لاړ سې، د هغو په ژبه کې به خامخا داسې توري وي لکه تنګی، لکه غر، لکه د غره لمنه، لکه ورشو،
لکه درګې، لکه دهنه، دا توري به د په ژبه کې، ځکه چې دی په داسې جغرافیه کې اوسي، دا د دې د جغرافیو اثر د ژبې پر جوړښت، پر هغه مرکب چې کوم ورته ویل کېږي د یو ژبې جوړېدا چې کومه کېږي، پر هغه باندې خامخا راځي، ځکه چې دی په غرنه جغرافیه کې اوسي. دوم، په فزیکلي یا په ساینسي لحاظ باندې ظاهره خبره ده چې د غرنیز جغرافیې انسانان به په وجود دنګ وي. هغه وجه دا ده چې دوی په غرو کې خیزي، بیا له غرو راکښته کېږي، داسې د په فزیکلي ژوند کې یا کوم چې طبیعي ژوند دی، په هغه طبیعي ژوند کې د وجود مسل غوښه لویواله کوي، پرواړی کوي، مثال هډونه یې غټاږي. نو دا نه به تا ته دا معلومه سي چې دا د غرني خلک چې دی دا په وجود ځکه دنګ دي چې د دغو ژوند په غرنۍ وطنو کې دی. بیا چې د دې په نسبت باندې د هوارې مځکې جغرافیې انسانان در واخې، هغه به په قد و قامت هم دومره جګ نه وي، هغه به په رویه او په فکري لحاظ باندې هم دومره سخت دریځه مزاج نه لري لکه د غرونو جغرافیې خلک چې لري. د غرونو جغرافیې خلک سختریزه مزاج له دې وجې لري چې د مثال په توګه باندې په غرنۍ جغرافیه کې په سوکه اواز یو بل سړی نه اوري، دی به مجبور وي په زور غږونه به کوي، او د هغه په زور غږونو له وجې څخه د په خوی کې، د په خصلت کې خامخا توندخویي راځي. یو فزیکلي مسله. بیا د هوارې جغرافیې خلک چې دی هغه مثال فرض که تر غرنۍ جغرافیو به په خوی خصلت او یا په فکر په دې نوم هغه کې. بل غرنۍ جغرافیه او هوار جغرافیه دا په کښت کرونده یا په پټي یا په فصل کې هوار جغرافیه تر غرنۍ جغرافیه ډیر اغل ده. د معاشیاتو یو خبره د هغه وایي چې چیرې اګریکلچر نه وي نو هلته کلچر نه وي، یعنی هلته یو تیزیب یافته ژوند نه وي، چې چیرې زراعت نه وي، چیرې کښت نه وي، چیرې کرونده نه وي، چیرې باغ نه وي، چیرې د درختو ګڼه شنیځګي نه وي. نو د دې په لحاظ باندې چې کوم د کښت کروندې خلک دي، دا بیا په خوی باندې ډیر، په اقلیاتو، په خوی، په تصوراتو باندې ډیر مهذبه خلک دي. په دې حواله باندې به یو تاریخي دلیل دلته شریک کم چې د پښتنو په جد ماجد فکری تاریخ کې دوی دا وایي چې پښتانه آرین نسل دي. اوس دا آرین خلک چې دي، د آرین توري د یو قوم د پاره د قوم جدي پښتي توري نه دی، بلکې دا د یو قوم صفت دی. آرین توري له اریک څخه وتلی دی، اصل ته وایي، شریف سړي ته وایي، نجیب سړي ته وایي. د تاریخ په اوږدو کې دوی دا وایي چې دا دوی ته آرینو ته اصیله یا شریف خلک په دې ویل کېدل چې دوی د کښت کروندې خلک وو. لکه د افغان په جغرافیه کې چې کله موږ ته سوچ راواخو چې کوم خلک په افغانستان کې د کښت کروندې خلک، د افغانستان اګریکلچر یا زراعت یا د کښت کرونده چې دا له زرګونو کاله ده، دا په دې باندې له زرګونو کاله ده چې د دې وطن اوبه ډېرې پریمانه دي. په جغرافیه کې د اوسېدو دپاره بیا دوه شان ډېر لازمي دي، چې مثال ته یو جغرافیه راسپړې او د یو جغرافیې افادیت یا اهمیت لټوې، نو ته به کوشش دا کوې چې د دې جغرافیې فطري وسایل راوسپړې. فطري وسایل هغه دي چې یا د غرني وطنو کې معدنیات چې کوم ذخایر دي، یا د په وطن کې د اوبو ذخیرونه، د په وطن کې د تیلو د نورو معدنیاتو ذخیره چې کومه ده، د دې پر بنیاد باندې ته د یو قوم د یو فکری کنسپټ یا عقلیات جوړولای شي. دوم د مادي وسایل دي. یو فطري وسایل دي، هغه دا چې لکه د افغان وطن اوبه دي، د افغان وطن کرومایټ دی، د افغان وطن اوسپنه ده، د افغان وطن غمیان دي د بدخشان، د افغان وطن کښت کروندې دي د هغه دي. بیا بلې دوم راځي مادي وسایل. مادي وسایل دا دي چې په یو جغرافیه کې د انسانانو په خپل زیار باندې کښلي وسایل جوړ کړي دي.
لکه د جدید نړۍ انسانان چې کوم دي هغه په خپل جغرافیه کې د صنعت یا د کارخانې پر بنیاد باندې د خپل جغرافیې ارزښت له نړۍ سره شریک کړی دي. دا رنګه ځینې انسانانو کچیر صنعت نه لري په خپل وطن کې، مثال به موږ د افغان جغرافیه راواخو، کچیر د افغان جغرافیه په خپل وجود کې صنعت نه لري، خو البته د افغان جغرافیه چې دا هغه د کښت کروندې یا د زراعت یا د خام مال چې کوم د کارخانې د پاره به تورې د وسایل استعمالاږي، دا د افغان وطن بیخي ډیر زیات لري. نو د کښت مثال دا مادي وسایل دي چې څوک باغ جوړ کی او په باغ کې د پستې درخت ولګي، په باغ کې د انګورو درخت ولګي، په باغ کې د انارو درخت ولګي، یعنی چې هغه روزنیز خوراکي توکي چې دی چې لاغت څخه د استفاده کوي هغه د خپل لاس په باغ کې جوړ کړي، دا د جغرافیې مادي وسایل ګڼل کېږي. بل جغرافیه دریم په اخري خبره پر دې راځي چې د یو جغرافیې انسانان چې کله ته تر چڼ باسي او ته هغه تجزیه کوي، ته هغه تحلیل کوي، هغه ګوري، د هغه د پاره دا ضروري دی چې ته د هغه په خبرو کې به د هغه په تصوراتو کې د هغه په ناستې ولیاړه کې د هغه ایون تر دې پوري چې د هغه په بدن کې بلیا د غرنیز جغرافیې یا د هواري د جغرافیې آثار لورای ښکاره کیږي. هغه په دې باندې چې په یو جغرافیه کې که څوک له زرګونو کاله ژوند کوي، هم د دغه جغرافیې د اهمیت پر بنیاد باندې د دې جغرافیې د ارزښت پر بنیاد باندې د په ژبه کې داسې توري راځي چې هغه د کله تا ته وایي په خبرو غږیږي، نو ته به په دې پوه سې چې دا د فلاني جغرافیې خلک دي. ځکه چې بل د جغرافیې د ارزښت په دې ښکاره کېږي چې د یو ژبې چې کوم وده کاږي، یو ژبه پر مخ تک کوي، یو ژبه لویوالی کوي، هغه هم په یو مخصوصه جغرافیه کې کوي. نو د نېشنلیزم پر بنیاد باندې جغرافیه یو قسم د یو انسان، د یو قام، د یو ولس لپاره د خام مال په توګه لازمي ده. لکه کارخانې ته چې یو خام مال ضروري دی، که کله کارخانې ته مثال یو څوک مس راوړي، لیاپیتل راوړي، نو دا دوی یو ور په کارخانه کې ویلي، بیا له هغه څخه لوښي جوړیږي یا نور څه جوړیږي. نه دغه نه د یو قام د ډیفینیشن د تعریف د پاره جغرافیه بنیادی د خام مال هغه کوي. البته په د یو قام د تعریف د پاره خو ژبه د ترسیل رول ادا کوي، د ترسیل کار کوي چې هغه څوک دوم سړی په پوه کی، خو جغرافیه چې دا د یو قام بنیاد ګرځي چې پر هغه باندې هغه قام زرګونو کاله ژوند کړی وي. د دې بیا چې کله موږ راوبکو، زه په یو خبره دلته په ډیر ویاړ باندې شریکوم چې کله موږ د جغرافیې په خبره باندې کاږو، د چې کله د افغان جغرافیه موږ راواخو له امو تر اباسینه پوري، دا چې کله موږ تصور وکړو، تاسو په یقین وکړئ چې د دې جغرافیې نور سره ګډ وایي، دا موسم یې سره یو دی. د دې خلکو د دې وطن جغرافیې موسم سره یو دی. د دې موسم پر بنیاد باندې د دې جغرافیې آب و هوا چې کومه ده، چې کوم په هغه کې 4 موسمونه دي، منی دی، ژمی دی، پسرلی دی او اوړی دی. دا 4 موسمونه په د پوره جغرافیه کې په یو وخت راځي او په یو وخت ځي. د نړۍ په ډیرو جغرافیو کې دا سیکاږي چې په یو وطن دی، د هغه انتظامی ډانچه، انتظامی بارډران، انتظامی کرښې چې له کومو ملکو سره لګاږي، په یو ملک ځننه د موسم چې کوم صورتحال وي هغه بدل وي. په یوازې دا د افغان جغرافیه ده، دا زه په یقین سره وایم چې د دې افغان جغرافیې موسم لا یو دی. یعنی دا په موږ باندې تاثیر کوي، موږ یووالي ته کش کوي، موږ یووالي ته کش کوي. بلې د دې د خبره داسې ده چې کله یو قوم یووالي ته راځي، د دې بنیاد هم جغرافیه ګرځي. د جغرافیې په حواله باندې یو ډېره هغه خبره
کېږي. پر دې باندې شهید ارمان لوړي یو ډېر ښه لیکچر هم ورکړی و چې په یو انسان د پاره، عام انسان د پاره چې وجود د انسان لري، شکل او صورت د انسان لري، د هغه د پاره دوې مندې وي، دوې مورګانې وي. یوه هغه مور ده چې دی په فزیکلي وجود باندې، په یو انساني وجود باندې دی دنیا ته راوړي او بیا دی مثال رالویوي، لاس راپورته کوي، راستر کوي او پر پښو باندې دا ماشوم دري. د بل هغه مور ده چې پر د هغې پر سینه باندې دا ماشوم له ماشومتوبه واخلي، بیا د مرګ د نیټې تر پورې دی د هغه پر سینه باندې د هغې مور پر سینه باندې ګرځي او د هغې له سینې له وجود څخه خوراک اخلي، چشاک اخلي، بیا د دا خوراک چشاک د پر وجود باندې اثر کوي او دی لویوالي ته بیایي. نو دا دومه مور چې دا وطن دی. وطن یا خاوره هغه په دې باندې چې د دې وطن له ګړنګونو سره، د دې وطن له ګارګو، له خوړو، له دریابونو، له سیندونو سره د یو انسان د نفسیاتو فطري تړون وي او د دې تړون پر بنیاد باندې دی له دې خپلې خاورې سره بې کچه مینه کوي. نه زما وطن له سرو او سپینو نه ډک، زه مزدورۍ پسې بهر ګرځمه، زه یو پښتون خانه بدوش له وطن کډه په سر او در په در ګرځمه، زه په ګناه او ثواب څه پوهېږم، پر جنتي خاوره نه هر ګرځمه. اصل کې داسې دی چې که کله هم یو انسان د یو جغرافیې سره د نفسیاتو بنیادی تړون راسي او دی له هغه نفسیاتو سره له هغه سره فطري طور وتړل سي، په طبیعي ساینسي طور وتړل سي، د دې نفسیات د پر وجود او د پر ژغا ناسته خبرو باندې د هغې جغرافیې ښکاره او بالواسطه هغه د اثرات وي. ځکه خو وطن ته مور ویل کېږي نه. نو وطن ته چې کله بیا موږ مور ووایو، بیا په وطن د مور په نسبت باندې چې کله په د یو جغرافیه کې انسانان، ډیری انسانان لکه د افغان په جغرافیه کې مثال پښتون خدای، په دې کې شک نسته، افغان خدای، خو په دې کې پر سب ټایټلونو چې کله موږ کښته راسو بیا قبیلې راځي، وزیر دی، مسعود دی، داوړ دی، هغه دی برکای دی، هغه مثال جنوبي پښتونخوا ته چکزی دی، کاکړ دی، مندوخیل دی، یا بل څوک دی، یا بل څوک دی. نه دا خلک چې کله هم ته وګوري د دغو په دا جغرافیه کې ځننه خپله یو معلومه جغرافیه له زرګونو کاله پر پراته خلک دي. دا څه چیرې چاته په سوال نه ورکول کېږي، دا په دې نه ورکول کېږي جغرافیه هغه ثمرل کېږي د یو قام چې هغه له معلوم انساني تاریخ څخه ستا په جدي او پشتي په یعنی هغه موږ چې وایي په پچه یې ختلې ده، نه جدي پشتي ستا وطن وي او له زرګونو کاله څخه له نیکګونو، له ارجدونو ته پر هغه جغرافیه وجود لري، نو دا جغرافیه د یو قام ګڼل کېږي. بیا چې کله د یو قام یو جغرافیه وګڼل سي، بیا په هغه کې کم هغه ناولده تبدیلیانې راځي چې له هغه څخه سړی دا اندازه کولی سي چې دا جغرافیه د فلاني قام ده. په دغه جغرافیه کې ځننه انسانان چې کله یو له بل سره خپل اقلیات شریک کوي، خپل تصورات شریک کوي، خپل مشاهدې تجربې شریک کوي، په دې تجربو او مشاهدو کې ځننه د دې وطن د انسانانو تر مابین د علم پر بنیاد باندې فلسفه هم پیدا کیږي، فلسفه را ژوندۍ کېږي، را زیږېږي، پیدا کیږي. او همدارنګه د یو قام فکري او عقلي که څوک یو قام لټون غواړي، هغه به د هغه قام په جغرافیه کې د هغه قام ولسي ادب لولي. هغه ولسي ادب چې ولسي خالق دی، ولس تخلیق کړی دی، نه چې یو شاعر، نه چې یو لیکوال، نه چې یو فنکار، نه چې یو سندرغاړي تخلیق کړی دی، بلکې د یو ولس شریک، د یو ولس او د یو قام شریک جایداد وي. دې ته ولسي ادب ویل کېږي، په فولکلور په نامه باندې هم. فوق چې دی هغه د انګریزي لفظ دی، خلکو ته ویل کېږي لور، د خلکو علم یا د خلکو پوهه. بیا چې کله د یو قام ولسي ادب ولوستل سي، هغه کې د دې ولسي ادب پر بنیاد باندې د دې قام له خپلې جغرافیې سره مینه ښکاره کېږي،
له خپل وطن سره مینه ښکاره کاږي، د خپل وطن د نفسیاتو عکاسي کوي، د خپلې ژبې د ویاړ په توګه د خپلې ژبې ارزښت یو بل چاته په ګوتو کوي. همدا فولکلور دی چې و انسانانو ته د انسانانو دود هم په ورګوته کوي. د مثال په توګه زموږ په وطن کې فولکلوري غاړې دي یا ټپي دي یا اتڼیزې دي. اوس اتڼ یو دود دی، یو دستور دی، دا چې هر پښتون وي چې په نامه پښتون وي او د افغان یا د پښتون پر وطن زیږېدلی وي، هغه ته چې ته د اتڼ نوم ور واخلې، د په ذهن کې لکه مخکې خبره د په ذهن کې به یو داسې پکچر جوړاږي، یو داسې تصویر جوړاږي چې دا یو ګول دایره وي او په هغه کې خلک لټ پر لټ اوړي او د بدن په فزیکلی حرکت باندې یو شو کوي، یو خلکو ته یو هغه ذوق وربخشي. دغه چې کوم فولکلور وي، دا فولکلور بیا زموږ د وطن اخلاقیات هم خلکو ته په ورګوتو کوي. زموږ په وطن کې د پاتې سوي مینې انتها هم خلکو ته ور په ګوتو کوي. زموږ په وطن کې د سړیتوب معیار هم خلکو ته ور په ګوته کوي. دا یوازې فولکلور هغه دی، دا په یو مخصوصه جغرافیه کې پیدا کیږي او فولکلور د جغرافیې محتاج دی، ځکه چې په زموږ یو ټپه ده چې ډېره تاریخي لرغونې ده، تقریبا د لرغونیتوب پر هغه باندې 4000 کاله مخکې یو ټپه ده. سپوږمۍ کړنګ وهر اخیزه، یار می د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. د دې د ټپې په پس منظر کې عبدالحی حبیبی صاحب یو هغه کړی دی، یو کار کړی دی، یو لیک کړی دی چې دا د تیرا په غرونو کې به د سهارګاه خواته چې تر وشمې به ون مر بلا نو را ختلی، نو دا ټیم به خلک د تیرا غره ته ختل او هلته به د اومانو په سر کې یو بوټی راځي سپین ګل دی لري، دغه ګل به راوش کولی، بیا به په شهدو او په شدو ګټ کوي، بیا به یو قسم شربت ځین جوړ کوي. دا شربت چې به وچشلی، بیا به په هغه شربت له څښلو بعد چې دی د دوی خپل د زرتشتانو یو عبادت کولی. خیر نو اوس چې کله دا ټپه سړی تحلیل کې ګوري وي، سپوږمۍ کړنګ وهه راخیزه، یار می د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. مقصد دا چې سپوږمۍ خو پر هواره باندې زر راخیزي او په غرنیز جغرافیه کې سپوږمۍ که څه هم تر هوارې په نسبت باندې یا لمر چې د هوارې په نسبت چې دی هغه ناوخته ښکاره کاږي، ځکه په غرونو پناه وي، په غرونو باندې پټ وي. داسې بیا چې کله موږ غاړې راواخو، ټپې راواخو، په هغه کې به زموږ د وطن ښکاره انځور پروت وي. هغه انځور موږ چې راواخو، له هغه څخه موږ د یو وطن د زرګونو کاله شاته، لکه ما چې درته وویل دا یوه ټپه 4000 کاله مخکې ده، نو د دې پر بنیاد باندې ته دا ویلی سې چې زه د معلوم تاریخ څخه او د انساني معلوم تاریخ چې ټولو انسانانو تاریخ ته مخه کړې ده، نو زه له هغه معلوم تاریخ څخه پر پلانۍ جغرافیه یا د لر او بر له امو تر اباسینه پر دغه جغرافیه باندې زه پروت یو کام یم. کله یو کام پر یو جغرافیه باندې د وجود مهر ولګاږي او ثابت سي، بیا ترا ولیاړه دا کتلای سي چې ته اوس د دې پر څنګ باندې چې کومې جغرافیې دي، د افغان وطن پر څنګ چې کومې جغرافیې دي، د دې جغرافیو او د افغان وطن د جغرافیې چې کوم پرتلیز جادي یو له بل سره کتن دی، چې آیا هلته موسم څنګه دی، دلته موسم څنګه دی، دلته د انسانیاتو د انسانانو اخلاقیات یا تفکرات یا عقلیات څنګه دي، هلته څنګه دي. په دې کې به یو جوت، یو ډیر لوی جوت هغه د فرق تاته په ګوتو درځي. البته ځای په ځای به د سیمه جغرافیو دومره فرق نه وي لکه د لرې وطنوز له جغرافیو سره چې فرقونه وي. ظاهره خبره ده اوس د افغانانو په شکل او صورت او په اخلاقیات او په ناست او ولیاړه کې د غربي هیوادونو له انسانانو سره ډیر توپیر لري. دغه توپیر چې کوم دی دا د یو جغرافیې تر اثر لاندې راځي. مننه که څوک سوال لري. بالکل مننه. جوړ اوسه. یعنی دلته ستاسو له مجلس څخه دغه یو څه مساخیل صاحب واضح خیږي
چې دا زموږ په کلتور کې چې په اتڼ باندې، په سندره باندې، په سندرغاړي باندې بد ویل کیږي یا بندیزونه ور باندې لګول کیږي یا په د ملایزم لخوا یعنی د دین په نظر کې استعمارګرو موږ ته بد ګڼلي دي، د هغې وجه همدغه کیدی شي ستاسو په نظر چې دلته خدای مه کړه دغه کلتور که موږ وځپو نو د دې خلکو هغه اصلیت به ورک شي. یعنی دغه یې بیخ دی، دغه یې جرړې دي. مننه. داسې دی شهریار صاحب چې کله استعمارګر د یو قام فکر یا کوم مغلوب کول غواړي، د ځان په هوده کې راوستل غواړي، محکوم کوي، د ځان تر زور تر واکې لاندې کوي، د هغه دپاره اول دا کاږي چې وده ته خپل قام، خپل ژبه او جغرافیه او خپل نفسیات دا ورته بدنام چې کله د ته خپل جغرافیه او د په فکراتو فکرونو کې د ته خپل وطن او خپل قام بدنام سي، پړجن سي، خراب سي، نو بیا دی داسې ځان یو قسم د یک تنهایی یا د یوازیتوب دپاره شي، دی یوازې سي. نو د استعمارګرو تر ټولو زیاته په یوازیتوب کې د یو انسان ډیره لویه ګټه وي. هغه ګټه په دې وي چې یوازې انسان چې دی دا زر تر هوده لاندې کیږي. د یوازې انسان په مقابل کې یوه ټولنه، یوه معاشره، یو ډیری انسانان چې دی دا زر په هوده نه راځي، پر هغو زورواکیز نه کاږي، پر هغو ښې نه کاږي. بیا چې کله استعمارګر دته فرض که د ژبه هغه کوي خوړجنوي، بدناموي، دی هغه ته وایي چې دا ستا په ژبه کې خو نه علم سته، دا ستا په ژبه کې خو نه د مینې او د نفرت یا د هر څه یعنی د احساساتو او د جذباتو اظهار نسته پکې، اظهار نه پکې کیږي. نو دا ژبه څه معنا لري؟ الان کې هغه ژبه په هغه ژبه کې و دغه ماشوم ته د مور چې کومه ده هغې اظهار د محبت هم ورته کړی وي، اظهار د قهر د کرکې هم ورته کړی وي. په هغه ژبه کې دی د مرګ تر ورځې پورې د خوبونه هم په هغه ژبه کې وي. خو بدبختانه د استعمارګر پالیسي په بنیاد باندې دلته ودته دا ژبه بدنامه سي. بیا داسې د جغرافیه ودته داسې بدنامه کی چې دا ستا وطن که د غرو وطن دی، دا څه معنا لري؟ سړک یې نسته، د رسد ځای نسته، یو بل اسایش نه لري، ارامتیا نسته پکې، نو دا څه معنا لري؟ مګر دا یو څوک چاته نه وایي چې تر دې غرو لاندې چې کوم غمیان دي دا چاته معلوم دي. دا په دې باندې د افغان وطن په جغرافیه کې چې کله هم یو جغرافیه په نړۍ کې شهریار صاحب چې کله هم په دا ګړ د نړۍ کې که یو جغرافیه د 4 موسمونه لري، هغه جغرافیه به د دې 4 موسمونو پر بنیاد باندې د نړۍ هر فصل کې، هغه که د سبزیجاتو دي او که د فروټ یا د میوو په شکل کې دي، دا به د نړۍ هر فصل کوي. بیا چې د نړۍ هر فصل کوي نو خو دا جغرافیه خو ډېره زوروره سوه. بله د افغان په جغرافیه کې د ارزښت پر بنیاد باندې د دې جغرافیې چې کله موږ هغه راواخو دا تقریبا کنمای نه وله، هغه ته نږدې ده چې نمای په نمایه د دې وطن جغرافیه چې دا غرونه لري او داسې دښتې هم لري. یوازې دا د غرو وطن نه دی، دا دښتې هم لري، دا اوبه هم لري، او د دې غرونو پر بنیاد باندې د دې وطن په انسانانو کې د نورو انسانانو په نسبت باندې د وایرسیزو چې کومې بیماریانې پیښوي، د وایرسیزو انتقال یو بل ته تر یو بل وطنو پورې دومره په رفتار نه ځي لکه د هواري وطنونو، لکه د نورو وطنو جغرافیو په بنیاد باندې. د دې وطن د غرو دا کمال دی چې دا د هوا دباو ساتي، کمزوري ساتي. د دې غرو دا کمال دی چې دا د اسماني اپتو څخه د سیلابونو په مد کې دا جغرافیال دا غرونه له سیلابونو ساتي. د افغان پر وطن باندې د ابا سین په نامه باندې ابا سین پروت دی. دا وطن چې څومره هم جغرافیه ده، دا وطن دومره اوبه لري
چې اوبه هم یو جغرافیه لري، یو جغرافیه معدنیات هم لري، یو جغرافیه سیندونه هم لري، یو جغرافیه چې دا د کښت کروندې د پاره هم لري، یو جغرافیه څلور موسمونه لري. و د عمران خان خبره را ده سوې چې 5 موسمونه دي نه 4 موسمونه لري. نو دغه پر بنیاد باندې دا جغرافیه فطري طور یو ډیره غني جغرافیه ده، یو ډیره شتمنه جغرافیه ده. بله دلته لکه پیرنګای چې راغلی دی د هغه دغه د تقسیم چې کم شروعات د کړي دی پیل کړي دی چې پښتانه تقسیم کړي ویشلې یعنی هغه هم یعنی واضحه ده چې دوی دغه غوښتل چې دغه د ټولنې چې کم شراکت دی دوی چې اتن ته یو ځای کیږي، دوی چې بل لو ګډ شو دوی بیا هم شراکت کوي د یو بل کلی خلک سره ځي موږ څه ورته وایو اشر نو هغې ته سره یعنی دا ټول هغه ولسي ادبیات یې ځپل د جغرافیې سره تړلي تر څو موږ کمزوري شو. د ایسټ انډیا کمپنۍ یا د انګریزانو آسیا ته راتګ چې دی د دې لومړی کار دا ولی چې دغه د دوی یو فلسفه ولا یو کیسه ولا چې هغه ته دوی ډیوایډ اینڈ رول ویل. مقصد انسانان سره تقسیم کا او بیا پرغو باچی کو پرغو باندې هغه کو. اوس کده آسیا پر سطح بل په یو کام کې زننه د دې جغرافیې د تړون د پاره د یو ځبې د ترویج د مخته کېدو د پاره زننه یو داسې دودونه موجودیت لري چې هغه د جغرافیې سره نسی. لکه تا چې دا یو خبره وکړه د مثال په توګه زه دغه خبره د مثال په توګه را اخم چې په پښتنو کې اشر به د یو کلی وو خو بل کلی به راغوښته د غنمو د پاره د ریبلو د پاره د جوارو د ریبلو د پاره د اوربشو د ریبلو د پاره به د بر کلی څخه ځوانان راغوښتل. دا د بر کلی ځوانان په لر کلی کې د لو کوان د پاره دا فقط د یو جغرافیې تړون ځنه اخستل کاږي. و کني د دې کلی هغه ځوانان هم په خپل لو باندې پوره وو مگر چې راغوښتل د دې مینا او جوړښت بل دې ته بل دا لارې ګودري چې کله انګریزانو چې کله دلته راغو اول خدا بدبختی دلته جوړه کله چې ګوره په شهریار صاحب په آسیا کې څو ریاستونه دي چې دا د دوی د ماتېدو سبب ترنن وځي دي. کشمیر دی او د افغان جغرافیه ده، د کردستان او کردانو جغرافیه ده، دا ټول ځله تقسیم ده. که څه هم پر دې جغرافیه باندې دا مقصد تقسیم داسې ده چې په انتظامی چوکاټ تقسیم ده، په کامل چوکاټ اوس هم د افغان جغرافیه نه ده تقسیم. ځکه نه ده تقسیم که مثال په جنوبي پښتونخوا کې کاکړ اوسي هغه کاکړ په کندهار کې اوسي، که په وزیرستان کې وزیر اوسي هغه وزیر په خوست کې اوسي. د دې مقصد دا دی چې دا په کامل طور نه ده هغه کړي تقسیم. د خاورې په تقسیم خونه تقسیم سوی نه جدا سوی، د ژبې غلامۍ کورک کې بویه که پیدا سوی. سایل صاحب یو شعر دی اصل کې داسې دی چې دوی به په یو قوم کې زننه هغه ټول دودونه له مابین وړل او هغه به خلکو ته بدنامول بیکاره کول چې په هغه باندې به امکان دا درلودی چې دا جغرافیه بیرته تړون پیدا کړي. د مثال په توګه چې کله دا جغرافیه تقسیم سوله د افغان غه دلته خلکو ته یو ډیر بیل نمونه ورکول سو. د افغان پر ځای باندې پټان ورکي، بیا د پټان پر ځای خان ورکي، بیا له خان څخه پښتون یا بل شي کو. دا ټوټل هغه نمونه دي چې د دې نوی نسل د یو راتلونکي نسل له اقلیاتو څخه دغه کامي حافظه ووزي چې دای دا تړون په ذهن کې نه راوړي چې زه چې کوم زبه وایم د دې زبې خپل یو تاریخ پروت دی، زه چې پر کوم جغرافیه پروت یم د دې خپل یو تاریخ پروت دی، زه چې کم عنانات لرم، کم دود او دستور لرم، کم اقلیات لرم، د یو انسان په توګه چې کم فکرونه لرم، دا نن د نن غنه دي، دا د زرګونو کاله پر یو جغرافیه پروت د یو کام فکر دی نه. بیا چې کله دا د کام فکرونو دوی ورته بدنامول یو خي هغه خلک هغه دودونه لکه اشر ختم کړي چې دا د یو جغرافیه تړون پکې دی، مینه سره تقسیم کېده، شفقت او رب له سره تقسیم کېدل پر یو بل باندې دا له مابین څخه لاړل نه. بیا بل هغه کارونه چې لارې ګودرې د دې وطن پرې کې
د دې وطن لارې ګودرې چې مثال وزیرستان ته نن هم نوګو ایریا ده، ځکه نوګو ایریا دوی ورته وایي چې دې ته که د نور وطن پښتانه راغو د دې پښتنو احساسات سره یو کېږي، د دې پښتنو تر مابین تړون راځي. نو انګریزانو او ایست انډیا د دې زورورو خلکو امپریالیسټانو پر افغان وطن لارې ګودرې بالکل پرې کړې. لکه ژوندی مثال نن دا دی چې منظور جنوبي پښتونخوا ته نشي تللی، نو منظور خو څه نه پرنګی دی نه پرنګی دی نه د افریقي انسان دی، دا خو پښتون دی، افغان دی، زموږ د وطن سړی دی. نو دا چې لارې ګودرې کله پر دوی باندې کړي نو دا خلک د اجتماعیت پر ځای باندې انفرادیت ته لاړ شي، چې کله انفرادیت ته یو قوم لاړ شي بیا پر هغه باندې حکمرانی ډیره په اسانه کاږي. او د دې لارې بندولو خبره یا د اتفاق د خرابولو لپاره د یو وبخښئ نکته درته یادوم، د دې لپاره یعنی د تبلیغ په شکل کې هم دوی لوی کار وکړو. زموږ دین ټارګټ نه دی، موږ دین نه په نقشه کوو، اما دغه د تبلیغ چې کم سیستم دی چې هر کلی ته یې وویل چې په دې پوله چې پردی سړی راځي نو دا خو حرام دی ځکه چې ستا ښځه به دلته واشرې وي، نو دا خو سم کار نه دی. نو د هغه کلی سړی په دې کلی بند شو، د هغه بر کلی، د هغه بر کور. نو یعنی دغه هم د تقسیم زه فکر کما چې ځان ډیر سبب ګرځي. داسې دی چې کله دا تقسیم تر ډیرې وړې وړې اکایي پورې را رساږي، اخر دا تقسیم په یو کور دننه کې کاږي. دا کم هغه ته چې ته اشاره کوې دا خلک په کور کې ځننه تقسیم کوي، یعنی دوه ورونه به په یوه کلا کې به اوسي، خو د دوی تر مابین به د اقلیاتو پر بنیاد باندې د مځکې او اسمان فرق وي. د ریاستي سرپرستی او د ریاستي د مشنرۍ په مخ کې د انسانانو اقلیت ډیر واړه ښکاره کوي. هغه په دې باندې چې د ریاست یا د یو هغه مشنري دومره زوروره وي چې هغه کله ته یو اصلاحي کار کوي، د معاشرې د ټولنې دپاره د ښېګړې کار کوي، په هغه کې ځننه دی ننوځي استعمارګر ریاست، او هغه ستا د ښېګړې کار چې دی هغه ټول ولس ته یو بل رنګ ښکاره کړي، او بل په دې کې ځننه دی خپل استعمارګره پالیسي وړي. خبره دا چې کله دا یوه خبره د پی ټي ایم سره ډیره مضبوطه شوې ده چې مثال پی ټي ایم چې دی هغه د پښتنو د جغرافیو تر مابین د ځوانانو تړون ډیر مضبوط کوي. دغه مضبوطوالی چې دی دا دود او دستور سره شریک کوي. دا دود او دستور په یو کام کې ځننه داسې راځي لکه مثال په توګه زموږ د ګردو پښتنو یوه ژبه ده، پښتو ژبه ده، صحیح، خو لهجې بدلې دي، یو په وزیرۍ لهجه غږاږي، یو په کرلانۍ لهجه غږاږي، یو په یوسفزۍ لهجه غږاږي، بل په کندهارۍ لهجه غږاږي، صحیح. دا نه چې دي دغه د پښتنو دودونه چې دي دا نام لکه لیجو په مابین کې توپیر ستا، خو مګر دود چې دی او د هغه مرام دغه دود د هغه دود چې کوم ارزښت دی هغه وي د هغه دپاره. لکه اشر چې دی اوس په مختلفه سیمه کې اشر چې دی په مختلفه شکل کې دی. مثال زموږ په سیمه کې به داسې و چې خلک به لاړو د بر کلي خلک به راوغوښتو چې زموږ د پلاني کاکا یا د پلاني وطن یا پلانی وطن موږ ریبو لاو کو، نو ځوانان دراسي، هغه ځوانان چې به کله راغو دلته چې به لاو وکړي له دوی سره به پوره ورځ په خواري ترکه یا به پر وځو د دې ځوانانو خوراک څښاک چې دی دا به د کور خاوند ورکولی، او د دوی انساني ضرورتونه چې دي دا به د کور خاوند ورپوره کول. مګر په لږ څه نه توپیر د شکل کې به دغه دود په بل ځای کې په بل شکل وي، خو دود به وي دغه دود اشر به وي، نوم به هم اشر وي او کار به هم فی سبیل الله مثال د په شکړه کې وي، اجرت به نه ځینې اخلي، روپۍ به نه ځینې اخلي، داسې هغه د دې پښتنو او آخري خبره کوم بیا دغه د دې پښتنو یو له بل سره ربط لو ګټه دا ورکوي چې دا د اقلیاتو او د دودونو شریکوالی کوي، چې کله دوی خپل دودونه سره شریک کو دوی ته به خپله دا اندازه ولګاړي دې ځوانانو ته چې زموږ چې کوم دود دی دا اشر دود دی، د نهورې دود دی،
د ننواتي دود دی، د جرګې دود دی، د مرکې دود دی، د تیږې دود دی، د دا ګډ دودونه چې ته در واخې دا به په افغان جغرافیه کې په هر ځای کې وجود لري. البته شکلیات به بدل وي، خو دود به وجود لري. درست. دغه چې موږ تاسو وړاندې ویل چې په کوم ځای کې په ځمکه باندې په معدنیاتو باندې په وسایلو باندې ستا واک نه وي، نو دا ستا جغرافیه نشي کېدی. داسې او هغه ځای ته راځم، هغه ښه دا ډېر ښه سوال دی. دا دوی وایي د عالمانو په وینا باندې چې هغه جغرافیه د یو قام ګڼل کېږي چې د هغه حق ملکیت یعنی د تصرف د په اجاره کې وي، دا دی لري، او یا حق حاکمیت لري. که دواړه لري خو دا نیشن سټیټ دی، بیا په دې کې ګډ سره خبرې کول نه دي پکار. نه لکه نن چې فرانس نیشن سټیټ دی، لکه جرمن نیشن سټیټ دی، لکه انګلینډ نیشن سټیټ دی، یا ایون دا نن تر امریکا پورې کوشش دوی کوي چې امریکا هم یو نیشن سټیټ ثابت کړي نړۍ ته. نه نو کچيري حق حاکمیت یعنی او ملکیت دا دواړه لتا سروي، دا جغرافیه خو جدي پشتي ستا د ذات په نامه سو کني لدی دواړو چې یو وی هم دا جغرافیه دا کام په نامه ده. یعنی د حق ملکیت ته لري، خو د واک د پاره ته سټرګل کوي. لکه دا اوس نېشنلیست ګوندونه زموږ د افغان وطن غا مثال عوامي نېشنل پارټي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا او پی ټی ایم دی. دا د حل کې دا سینه دي چې لدی خلکو سره د دې وطن حق ملکیت نشته. حق ملکیت په دې وطن کې له حق سړي سره هم شته چې هغه یو مکان جوړ کړی دی، د خپل ځان مکان جوړ کړی دی، خو هغه ته ریاست یو کاغذان ورکړي دي چې دا ستا جدي پشتي سو تا په پیسو رانیولی دی. یو وطن دی، د هغه ملکیت له هغه سره ستا، خو د دې حاکمیت واک نسته ورسره. د حاکمیت دپاره، د واک دپاره، د خپلواکۍ دپاره دا سټرګلونه لګیا دي. درست. دا ګډ سره نس کې په نړۍ کې هر ځای ریزिस्टنس حالت وي چې حالت خو یا خو انسانان ملکیت نه لري، د خپل ملکیت د پاره سټرګل کوي، یا ملکیت لري خو حاکمیت یې نه لري، واک یې نه لري، بیا دغه د پاره د سټرګل کوي. پښتانه افغانان په محکومه پښتونخوا کې ملکیت لري د دې وطن، هیڅ شک هم نشته. مثال وزیر چې دی د زرګونو کال پر خپل وطن پروت دی، کاکړ اڅکزای مندوخیل یا بل دا په زرګونو کال پر خپل وطن پروت دی، خو د دې وطن هغه حاکمیت واک چې دی دا له سره نسته د انتظامی چوکاټ په نامه باندې له ریاست سره. درست. اوس لکه دغه پخوا چې د یورپ هغه اول خبر مو چې کړی و، یعنی پوپ یا د عیسایانو مولا او پاچا شریکو د خلکو په لوټلو کې، بیا چې دغه اتحاد مات شو، پروټیسټنټ راغلل، قومونه بیل شول، بل د قومونو د یو بل سره رقابت شروع سمه ده، جنګونه وکړل، یو بل ته نقصان ورسولو، خو رقابت هم وو. په دې رقابت کې یعنی د ځان جوړونې، د جغرافیې د شایسته کولو، د ژبې د سمولو، د ادبیاتو د بیلولو، دا شیان دوی وکړل. نن هم په پښتونخوا وطن کې تاسو ته څنګه لګي چې که موږ خدای دې وکړي دغه خپلواکي یا د حاکمیت خبره چې تاسو وکړه، که دې ځای ته موږ رسو، بیا موږ په جنګ اخته کېږو د همسایه‌ګانو سره، که نه موږ به رقابت کوو او وطن به لا هم سمو؟ کوم یو شی ممکن غالب وي؟ په دې حواله به زه یوه خبره درته وکړم. اول خو پښتانه افغانان چې په محکومه پښتونخوا کې پراته دي، د دې وطن په خپله چې پر کوم وطن دی پروت دی او د هغه په زرګونو کاله له ده سره د جدي پشتي کاغذات دي، مګر دی د دې وطن واک نه لري. د واک او له واکه ځابالتر دا ستا سوال ډېر ښه سوال دی. دا دوی بیلې موضوع دي. یو دا چې زه پر کوم وطن پروت یم، د دې وطن خو پروت یم جدي پشتي په تاریخ د زرګونو کاله کې زما دی، دې شک نسته،
خو چې دا واک یې نه لرم، انتظامی واک یې نه لرم، زه د دې واک د پاره سټرګل کوم. یو دا دی د دې زما په خیال هیڅ تاوان ګاونډیانو ته نه ورځي. ګاونډیانو ته په دې نه ورځي د ګاونډ جغرافیو ته په هغه صورت کې د دې تاوان ورځي چې کله یو قوم یا یو نیشن چې دی هغه د خپل جغرافیې فطري جغرافیې څخه غزونه کوي، یو پر بل خوا څخه وطنونه رانیسي، دې ته امپریالیزم وایي. نو یو قوم چې کله د امپریالیزم چوکاټ ته واوړي نو بیا له ده څخه ویره کول پکار دي. لکه نن په پښتنو کې نن په پښتون ځوان کې یو احساس را پیدا شوی دی چې یعنی لکه زما سره همسایه‌ګان یا پنجاب بیات کړو، دا د امپریالیزم یو شکل اختیاروي لګیا دی. نو په ځوانانو کې یو احساس پیدا شوی دی چې دا ته څه کوې، دا ته څه کوې، که نه هر ځوان ته دا فکر رسېدلی دی چې ته خو زما حریم ته داخل شو. بله دغه دی د داسې دی چې کله ته پر خپل وطن خپل واک غواړې، دې ته په ساده الفاظو کې ډیفنس یا دفاع ویل کېږي. د خپلو وطن د جغرافیې او د اقلیاتو ډیفنس دفاع ورته ویل کېږي. خو چې ته نور وطنونه رانیسې امپریالیزم ته اوړې، دې ته اټیک ویل کېږي. یعنی له خپل فطري جغرافیې څخه ته اوړې نور وطنونه رانیسې، دا یو قسم ته پر چپاونه کوې، ته چور کوې، پر نور خلکو تیری کوې. نیوکګري د پښتنو افغانانو او د موجوده پښتنو افغانانو د نوي نسل لو خبره دا ده چې دا نسل په موجوده تاریخ د پړاو کې دا په ډیفنس ولاړ دی. د موجوده چې کوم وطن باندې دی اوسي، دی فقط د دې وطن دفاع کوي، بل وطن ژغوري. یو داسې وي چې کله نور وطنونو ته واوړي، دې ته امپریالیزم چور چپا ویل کېږي. هغه داسې دی چې د امپریالیزم په رڼا کې مشکل دی چې ځینې انسانان چې دي هغه دی بیا خاص کر افغانانو یو خپل تاریخ پاتې سوی دی، هغه تیر سوی دی، اوس مشکل دی. هغه موږ له د خپل وطن د حق ملکیت که لرو خو حق حاکمیت نه لرو. موږ باید د حق حاکمیت لپاره سټرګل وکړو. دغه سټرګل یا هڅې چې د حاکمیت لپاره د دې جغرافیې لاسته راوړنه یا د دې حاکمیت هغه څه شکلونه دي چې نوی ځوان هغه پوړی ته دروازه بنده کړې یا هغه درجه ته ځان ورسوي؟ موږ له دا ډېر ښه سوال دی، بخښه کوه. دا موږ چې کوم اوس له اولې ورځې څخه دا پروګرام کوو، دا هغه کوو، دا فقط د دې دپاره کوو چې موږ یو وار د خپل حق حاکمیت یعنی د خپلواکۍ د مبارزې فکري اړخونه وسنجو. یعنی موږ هغه تیوري رازوندی کو چې په هغه تیوري په عمل باندې ته د خپل وطن د خپلواکۍ دپاره لار جوړه کړې. ته به مثال موږ دا کوشش دا کوو چې د دې بیس پر وړاندې کې نوي نسل ځوانانو ته فقط دا ور وښیو چې ته خپلواکي به له کومې لارې اخلې، ته به خپلواکي ته کومې لارې ګودرې لټې، ته به خپلواکي په کومه طریقه راوړې. مثال که ته دا کوشش کوې چې زه خپلواکي راشي کوم غواړم، له هغه کوم، د دې خپل طریقه ده او د دې طریقې دپاره دغه نشنلیزم چې کوم دی، دا کامیت چې کوم دی، دا د کام تصور چې کوم دی، دا یو قسم تیوري ده د دپاره، سبق دی. دی به دا تر مخ ږدي، دی به د نیشن مبارزه د کام د وطن غ کوي، دی به خپله جغرافیه معلوموي، دی به د خپلې ژبې افادیت او د خپلې ژبې په ده کې موجود د علم د دې ادراک کوي. دی به د خپل کام ټولنیز نفسیات خامخا وایي، ځکه چې دی چې کله مبارزه کوي خو نو د درو شانو دپاره کوي، د مځکې دپاره کوي، د یو ژبې دپاره کوي او د انسانانو دپاره کوي. نو دی که کچیرې یو ځوان د پښتنو افغانانو په نفسیاتو باندې، د پښتنو افغانانو په جغرافیه باندې، د پښتنو افغانانو په ژبه باندې له دې درې سرو شانو څخه له یوه سره هم ناولده وي، دی خپلواکي ته لار نشي پیدا کولی.
دای به کوشش دا کوي چې دا کم موږ به په راتلونکي کیس کې پر دې غږیږو چې د پښتنو یا د یو قوم نفسیات په چیشو کې پراته وي او بیا دا نفسیات به راژوندي کوو څنګه او بیا به خپلواکۍ مبارزې ته لار لټوو څنګه پر اینډ به موږ پر دې تفصیل باندې خبرې ډېر اعلی دا بله د دې خبرې سره مې دغه رایاد شو یو وخت کې ما دغه د اروپا او د کاناډا امریکا ملګرو ته منت کړی و چې یو خو مجلسونه دي په واتس اپ ګروپونو کې خلک مجلس کوي مساخیل سره بله یو ما منت ورته کړی و چې راځئ $100 دي $50 دي دا سره اچو هر څو زره ډالر چې جوړ شول دا یو نړیوال منل شوی قاضي یا وکیل ته ورکو هغه موږ ته لار وښایي لار ښایي چې تاسو څه وکئ قانوني لارې ستاسو څه دي یعنی د پښتونخوا محصور خلک محکوم خلک د دوی قانوني لار څه ده دغه ځوانان دي یعنی چې جنګ هم نه وي ټوپک هم نه وي قانوني لارې څه ده په نړیواله توګه په نړیوال عدالت کې ته څه ډول کولی شي ستا ملتپاله ګوندونه څه ډول هلته رول لوبولی شي یو قضیه وړي یو فایل وړي یو کیس هلته جمع کوي دا خو جایز کار دی دا خو ناجایز نه دی ناجایز نه دی داسې دی مسله زه پر دې حواله باندې یو نظر لرم هغه به در سره شریکم خبره داسې ده موږ له افغانانو له خپل د نیشن کوسچن چې دی دا باقاعده پر جدلي مادیت باندې پکار دی چې نړۍ ته پیش کو موږ د حقوق پر بنیاد باندې جدلي مادیت معنا ډایلسټک د افهام او تفهیم پرونا کې موږ باید له خپل نشنالیزم مبارزې څخه ساينسي نشنالیزم مبارزه جوړ کړو چې په هغه کې ګوره داسې دی داسې خو د افغانانو جغرافیه راواخې خو له اصفهان تر دلی پورې افغانانو امپریالیزم جوړ کړی نو نن خو موږ واکدار هم نه یو او داوای هم نه لرو خو چې کوم فطري او جدي او پښتي زما جغرافیه ده د وطن هغه که څه هم په نورو ریاستونو کې مدغم شوې ده تر واک تر محکومیت لاندې راغلې ده نو په هغه محکومیت کې خو بدبختي دا ده چې هغه د استعمارګر ریاست په محکومیت کې راغلی باید د دې دپاره خو مبارزه وکړو چې زما وطن یو ور مغلوبه دی بل زه پر خپل وطن باندې غلام یم کم از کم ما خو پر خپل وطن باندې د یو آزاد انسان په توګه پرېږدی که چیرې دوی دا د نړۍ په هیستري کې دا کتن نشي کېدلی خامخا به ګوره د نیشن پالیسي یا د نیشن تعریف یا تیوري چې دا ما مخکې هم درته وویل دا فطرت دی دا به خامخا دا داسې دی لکه یو مقناطیس دا به خامخا سره کشش خوري اخر به یو خواته ځي هغه یوه جغرافیه به ځین جوړېږي خو که چیرې جغرافیه تقسیم وي داسې دی د کردانو جغرافیه زموږ په نظر باندې ښکاره معلومه ده د کردانو په مابین کې کردستان دی یو خواته عراقي جغرافیه پساو ده بل خواته په شام کې ده په سوریه کې ده او په ترکمنستان کې ده مګر دوی د یو نیشن په حیثیت باندې د خپل جغرافیه کې د ازادۍ دعوه کوي تحریکونه چلی جنگونه کوي موږ له دا پکار دی چې موږ کم از کم پر کومه جغرافیه چې پراته یو د دې د خپلواکۍ مبارزه دا چې کله د خپلواکۍ مبارزه موږ کوو بیا ما درته وویل په راتلونکي کیس کې به موږ پر دې باندې غږاږو چې د خپلواکۍ د مبارزې فکري اړخونه به څه وي یعنی که موږ یو خپلواکۍ مبارزه کوو پر یو جغرافیه زه پروت یم خو جغرافیه هم زما ده ملکیت هم له ما سره دی خو بیا هم زه پکې غلام یم زه پکې ناواکه یم غلام مقصد ناواکه اوس چې زه واک غواړم زه به پر کومو لارو غواړم زه به هغه لار ګورم چې هغه د نړۍ په قانون کې یو بشري جرم هم نه وي د نړۍ په قانون کې یو حقي او سټرګل وي یو سپېڅلې مبارزه وي د هغه له لارې به زه غواړم د خپل جغرافیې واک
اوس دلته بدبختی دا ده چې زموږ د ځوانانو له موږ په کار دا دی چې موږ دا بیس کوشش دا کوو چې په دې کې فقط دغه هغه پنځونې په ګوتو ورکو چې د هغه له لارې څخه ته د خپلواکۍ مبارزه یا سوله ییزه مبارزه د خپلواکۍ چې ده د نړیوال بشري قانون په چوکاټ کې تا ته روا سي. دا ډیره مهمه ده او د دې لپاره یعنی ما به کله کله ګیله کوله او بیا مې ویلي دي، نن به مې یاده کړو چې یعنی زموږ د ملتپاله ګوندونو هغه به کوم دفتر وي، هغه مرکزي دفترونه یا ضلعي که نه ولسوالیو کې په کلیو کې چې هغه ته ننوځي او په هغه کې یو فایل پیدا کړي لیکل شوی چې دغه د پښتون جغرافیه ده، دغه وسایل دي، دومره معدنیات دي، په معدنیاتو کې په پلاني ځای کې دغه شیان دي او څومره مالیات لري. په جنوبي پښتونخوا کې څه شی دي د ځمکې لاندې، په وزیرستان، په شمالي، په کورمه ایجنسي او دغسې وړاندې په دې وطنونو کې څه شی دي، تر سوات پورې، تر چترال بولان پورې. یعنی دغه شیان موږ په د یو ګوند کې هم فکر نه کومه چې موږ یې پیدا کړو. نو د ګوند خو زما ګوندونه دي، زما د سترګو تور دي، اما کار خو باید هم هغه وکړي، ځوانانو ته هغه انفارمیشن معلومات خو باید ورسوي. نه دا چې زه دفتر ته ننوتم په دفتر کې یوازې زه څه شی وینم، د پلانکي اتل تصویر، د پلانکي اتل تصویر، کوټه بس ټوله په تصویرونو او په میز باندې تصویرونه پراته دي. نه، په میز باندې باید فایل پروت وي د وطن د جغرافیې د معلوماتو، نه د پلانکي او ډینګي تصویر. زه د پلانکي او ډینګي په تصویر څه کوم چې زما یو ځوان تنکی د کالج ته لاړو، هغه دفتر ته لاړ شي چې دلته به زه ډېر څه زده کړم، هغه چې دفتر ته لاړ شي هلته یوازې مجلسونه دي او چرچکې دي، علمي بحث. په دې حواله باندې ګوره شریعت صاحب زموږ یا زما او ستا کوشش به هم دا وي چې موږ د خپل پښتنو ته یو مفکوره ورکو، نه سمبولیکونه. موږ باید چې سمبولیکونه نه کو جوړ، موږ مفکوره ورکو، یو فکر ور جوړ کو. هغه فکر دا دی چې ته چې کله هم یو ځوان د یو قام لکه تا چې خبره وکړه د خپل قام په قومي عنعناتو، په جغرافیه، په وسایلو، په فطري او مادي وسایلو او په خپل ژبې په ارزښت باندې، د خپل دود دستور په ارزښت باندې، د خپل نفسیاتو په ارزښت باندې پوه سي، بیا هغه کله هم یو لارښود ته محتاجي نه لري. نو چې نه لري نو به سمبولیک په خپل له مابینه ووسي. موږ له دا پکار دی چې موږ د قوم ته د پښتنو ته دا زموږ باندې حق لري، داسې نه دی چې موږ پر چا احسان کوو. دا قوم پر موږ حق لري، دا په دې حق لري چې زه له پښتنې مور زیږولی او بیا پښتنې مور رودلی په تای باندې، بیا ما پښتو ژبه زده کړې، بیا زه د دې قام برخه یم. نو دا قام نو ظاهره خبره ده قام چې دی 8 کروړه آبادي لري، زه فرد واحد یم. نو زما خو به نه چلاږي خو د قام به چلاږي چې قام په آبادي هم زیاته دی، په فکري تورم زیاته دی، په نفسیاتي تورم زیاته دی او په جغرافیکي تورم زیاته دی. نو چې دا قوم زیاته دی زه یوازې یم، زه باید چې قوم ته کښېنم، نه چې قوم ما ته کښېني. نو موږ په دې بنیاد باندې د دې قوم ته د یو تندې د یو قوم ته د قامي عنعناتو ورزده کولو ته په کار دی. بخښنه غواړم چې مفکوره ورکړو. دغه مفکوره چې ده دا به د داسې علمي بحثونو په بنیاد ورکول کېږي، نو چې کله دی په یو مفکوره پوه سي، دی په یو علمي بنیاد باندې په یو خبره باندې کلیر سي، ما درته وویل دی بیا لارښود ته اړتیا نه لري. چې اړتیا نه لري نو لارښود دی جوړوي نه، چې جوړوي نه نو سمبولیکونه به مابین ته نه راځي. دا ډېره مهمه ده. او بله موسی خیل صاحب
تل مینتونه کوو ملګرو ته سوال کوو چې ګوندونه تحریکونه دا په افرادو پورې مه تړئ، په یو فرد پورې مه تړئ. مفکوره وي خدای مه کړه او پی ټي ایم راخلو، دا نور ګوندونه د غټي دا د لوی وي، دا د زموږ چتر وي، هغه به هم نه یادو. زموږ دا تنکی پی ټي ایم راخلو، تنکی پی ټي ایم که په یو کس پورې موږ تړو، خدای مکه یا په 2 پورې یا په 3 پورې، دا انسان مریض شو، دا مړ شو، دا لیونی شو، دا معیوب شو، خدای مکړه، دا خرڅ شو، خدای مکړه. نو خو د دې دا معنا چې تا په یو سړي پورې ټول تحریک تړلی دی یا په 2 په 3 پورې، نو ټول تحریک ختم شو. خو که تحریک دی په ولسونو او په قام پورې تړلی و، په ادارو پورې دی تړلی و، په تنظیم پورې دی تړلی و، نو زه فکر کوم که 100 کسان هم ورک شي، مړه شي، خرڅ شي، دا به ورک نشي، دغه تنظیم به وي، دغه تحریک به وي، دا ګوند به وي. موږ یو دم بوت جوړ کړو، که نه د یو چا نه بوت جوړ کړو، عبادت مقدسه بوت. داسې دی د شهریار صاحب په نړۍ کې د تحریکونو یا د تنظیمونو بیانیه وي. دغه تنظیمونه، دغه تحریکونه دا د یو چا په عقلي بنیادو نه چلیږي، دا پر خپل بیانیه چلیږي، دا خپل بیانیه اصول دوی ته معلوم وي. بیا چې کله بیانیه راسي نو لمابین په خپل شخصیت ووزي، چې کله شخصیت ووزي نو دا بیانیه چې دا و د خپل تحریک یا د ګوند یا د تنظیم یو ادنا کارکون ته معلوموي چې زموږ مفکوره دا ده، زموږ بیانیه دا ده او زموږ تګلاره دا ده. کله تګلاره، بیانیه او مفکوره و یو ځوان ته معلومه سي، ما درته ویل هغه بیا لارښود ته اړتیا نه لري. موږ د دې نه زموږ کوشش به دا کوو، موږ پښتانه یو، افغانان یو، موږ په خپله کې هر سړی موږ ته محترم دی، هر پښتون چې پښتو ژبه وایي هغه محترم دی. هغه زموږ یو ملګری هغه به یوه ګپه کوله، هغه به ویل ما ته هغه سړی هم لا محترم دی چې دی په پښتو ژبه کې ښکنځل کوي، هغه لا راته محترم دی. نه موږ ته محترم دی. البته موږ به کوشش دا کوو چې د دې خپلې ژبې، د دې خپل کلچر، د دې خپل دود او دستور، د دې خپل مذهب، د دې خپل اقلیاتو پر بنیاد باندې د ولس په مابین کې خپل نسل چې دی ځوان نسل تعلیم یافته باشعوره جوړ کو، چې کله موږ دوی دیوال بشري قوانین کې هغه به درته معلوم وي. اوس خو بدبختي دا ده چې زموږ په دې وطن کې تر ډېره حده پورې په ډېره بخښنه پورې سي، زموږ په دې وطن کې لویه مسله جغرافیکل ده. زموږ جغرافیه مغلوبه ده، خو بدبختانه دلته خلک د ولس د پاپولیشن تحریکونه چلوي، ولسونه بچت کوي، ولسونه هغه ګوري. الان کې جغرافیه قید د جغرافیه نیول سوې ده. نه موږ له پکار دا دی چې موږ د دې ولس دماغونه فقط جوړ کو او هغه سپېڅلي د کام پر بنیاد باندې، نه د بل چا. د مشر محمود خان یوه خبره ده، دی وایي د پنجابي مفادات یا د پنجابي مځکه د خدای پر پنجابي مبارکه کړي، دا سندیغه د پر هغه وي مګر د خپلې خاورې واک غواړي. موږ هم دا وایو چې موږ د نړۍ له یو چا نه مو له ازبک سره ورکه سوې ده، نه مو له تاجک سره سوې ده، نه له ایرانیانو سره جنګېږو، د نړۍ له یو چا سره نه جنګېږو، پر خپله خاور باندې په کراره ژوند غواړو. او که هغه هېڅوک که څوک نه راکوي، هغه که بیا دا څنګلوري ازبکان، تاجکان، هزارګان یا دلته پنجابیان یا چې هر څوک نه راکوي، له هغو سره بلکل یو سوله ییزه سټرګل کوو، نه د بل چا وطنونه نیسو، نه پر بل چا خدای مکه چور چپا کو، نه بل څوک تر غاړه نیسو، نه د بل چا وسایل لوټو، مګر د خپل وسایل لوټان ته هم څوک نور پرېږدو. خپل وسایل پر راګران دي، د دې وسایل بیا پتري ما درته ویل په دې کې بیا موږ په دا بل کیس کې که ژوندو پر دې به غږېږو چې قومي نفسیات
یا د یو قام نفسیات څنګه جوړیږي او بیا د هغو په نفسیاتو به ستا پوهونه څنګه وي او د هغو نفسیاتو پر بنیاد باندې د قامي خپلواکۍ د مبارزې دپاره به موږ کومې لارې ګودرې لټوو. ډېره باندې به مننه. دا به ډېر لوی کار وي. ستا ډېره مننه چې وخت راکوې. اوس به پروګرام راټولولو ته هم نږدې کوو. البته دا یو خبره ما د ځان سره مې وعده کړې وه یا مې اراده کړې وه د عربیانو غوندې چې زموږ په ښوونځیو کې ټول د پردي اتلانو انځورونه یا فوټوګان ځړول شوي دي په ښوونځیو کې، په مکتبونو کې، په دغه کې دغه د زده کړې په کوټه کې، په خونه کې، کلاس رومز کې. یعنی د بچي تل سترګې په چا لګي؟ په پردي اتلانو. هغه به اتلان وي یا به نه وي چاته، اما دوی اتلان بولي. هغه جینا دی، هغه اقبال دی، هغه سر سید دی، هغه پلانی دی، ټیپو سلطان دی. زما او ستا په ښوونځیو کې، په سکولونو کې دغه شی. اما دا یو خواست کوو ټولو ملګرو ته چې په کور کې، چې په کمو خونو کې، په کمو کوټو کې ماشومان ډېر ناسته ولاړه کوي، په هغو کې باید احمد شاه بابا وي، میرویس خان وي، خوشحال خان بابا وي، رحمان بابا وي، غني خان وي، خان عبدالغفار خان بابا وي، صمد خان وي. د دې تصویرونه باید وي. هغه تصویرونه چې ستا په سکول کې نشته باید ستا د کور په کوټه کې وي چې ماشومانو په سترګې لګي، نومونه ورسره لیکلي وي. اقلاً دومره ماشوم پوه وي چې دا زما مشران دي. اوس خو ستا د میرویس خان چاته پته نشته مګر د علامه اقبال ورته شته، د ایوب خان چاته پته نشته مګر د سرسید ورته شته، د مولا برجان ورته نشته مګر د شیرخان شته چې په کشمیر کې مړ شو. بل د دې داسې دی چې د دې بنیادی وجه دا ده چې دا بیا هغه خبره چې دا جغرافیه مغلوبه ده نه، چې کله مغلوبیت راسي بیا دوه کاره کاږي. یو دا دی په کار دا دی چې ولس د خپل عقل او پر بنیاد باندې د ریاستي سرپرستۍ بغیر په خپلو مټو باندې یو کار کوي نه. لکه په پښتونخوا وطن کې دا وخت ادبي تحریکونه دي، ادبي تنظیمونه دي نه. دغه ادبي تنظیمونه لکه ملګري لیکوال دي، پښتانه مترقي لیکوال دي، نور لیکوالان د هرې ولسوالۍ پر سطح باندې یو ادبي تنظیم موجود لري نه. د دغو کار دا وي چې د ښوونځي یا پوهنځي نه بغیر په خلکو باندې خپل ژبه او خپل اتلان وپېژني. یعنی لکه د دې خلکو داسې کار وي لکه دا ته چې په ثواب دیدي کې خپله پاڼه د پښتنو افغانانو دپاره پیلوي چلوي نه. د دې خلکو هم داسې وي چې په خپلو پیسو د جیب په پیسو باندې دا خلک چې دي دا خلک ادبي سمینارونه کوي، ادبي پروګرامونه کوي، د خپلو اتلانو ورځې لمانځي، د خپلو دودونو ورځې لمانځي، د نوروز د بل داسې دودونو ورځې لمانځي. دا په خپلو د جیب په خرچو باندې، یعنی هیڅ ریاستي سرپرستی دې ته نسته، نه د چا څخه فنډینګ راځي، نه بل څه د جیب په پیسو باندې نه. موږ له پکار دا دی په موجوده دور کې بالکل دا ستا خبره چې موږ له پکار دا دی چې موږ به خپلې مټې رانغاړو، خپل اتلان به خپل بچیانو ته ورشکو او بیا وروسته په اخر کې بیا دغه اخري یوه خبره بیا هغه د تر پروګرام په څیر باندې کوو. شهریار صاحب موږ له پکار دا دی چې له موږ څخه زما او ستا تر عمره کم بچیان چې دي دا نور زیاتره په تیاره کې نه وساتو، دا باید له تیارو را وباسو. کني هغه د سایل صاحب یو شعر دی چې زموږ نه پس زموږ راتلونکي نسل که چر زموږ قبرونه یې په کاڼو باندې ونه ویشتو نو موږ به وایو چې د 21مې پیړۍ ډیر شریفان او سادهګان خلک دي. دا نه موږ له پکار دا دی کني موږ راتلونکي نسل نه بخشي، موږ ته به راتلونکي نسل ډیر لعنتونه راکوي. پکار دی چې موږ د دې پر سر باندې دا له موږ یې پیل کو،
که څه هم په کار خو دا وایي چې 100 کاله له مخه دا زموږ پلرو نیکهګونو کړې وای، خو نه یې وکړه. موږ له پکار دا دي چې پایلې کړو او خپلو بچیانو ته حقي او د وطن اتلان او د وطن عنانات او د وطن فکر ور جوړ کړو. ډیره مننه قدرمن مسرور موسی خیل صاحب چې را سره وئ، راته جوړ اوسئ. بل پروګرام به له خیره خواري کوو که تخنیکي ستونزې نه وي او زما ستړیا او بوختیا نه وه ډېره، نو سبا نه بله ورځ به خواري کوو چې سره کښېنو. سبا نه بله ورځ ده خیره، خو اړیکه کې به مننه چې را سره صحت یې غواړم، مه خوارېږي، دغسې ځوانان ډېر غواړم. مننه ملګرو، خوشحالي مو غواړم، صحت مو غواړم، خدای مو راته لره. په کورونو کې د خپلو اتلانو انځورونه خامخا ولګوئ، خاص کر محکومه پښتونخوا ډېره مهمه ده. سمه ده په مکتبونو کې د بل چا واکداري ده، هغه به تر یو وخته وي، اما په کورونو کې باید موږ او تاسو انصاف وکړو او خپلو ماشومانو ته اتلان ور وپېژنو. د لوی او هوسا افغانستان په هیله.